بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ډېر محترم و قدرمن چیرمن صاحبان، ممبران صاحبان، د ډېر لوړ علاقو نه راغلي په دې اجلاس کې په دې احتجاج کې شرکت کوونکو شکریه ادا کوم تاسو مسلسل څلور کاله د مقامي حکومتونو د بندر لپاره د مقامي حکومتونو د امپاور کېدو لپاره د بااختیاره کېدو لپاره خپل جدوجہد وکړو. چونکې مقامي حکومتونه د پاکستان د آئین پیروار دي او یو ملک د ترقۍ او د خوشحالۍ لپاره، په یو ملک کې د ګډ ګورننس لپاره، د سروسز د ډیلیوري لپاره، د لوکل ډیولپمنټ لپاره او د روزانه د خلکو کوم مسلې وي د هغې د حل لپاره ډېر بنیادي کردار ادا کوي. د پاکستان د آئین آرټیکل 32 د پاکستان د آئین آرټیکل 158 یو خوا د مضبوط مقامي حکومتونو خبره کوي او په هغې کې دا وایي چې هره صوبه د مقامي حکومتونو یو نظام ورکوي، سیاسي، انتظامي او مالي اختیارات به د مقامي حکومتونو منتخبو نمایندګانو ته ورکوي. او یا د پاکستان د آئین آرټیکل 37 کې راغلی وایي چې ریاست به خپل انتظامي اختیارات لاندې سطحو ته ورکوي چې د خلکو ضرورتونه ریکوایرمنټس په اسانه طریقه باندې سرته ورسي او حل شي. او یا د پاکستان د آئین آرټیکل 2 وایي قرارداد مقاصد د دې آرټیکل په ذریعه باندې د آئین سره جوړ شوی دی چې ریاست به خپل اختیارات د عوامو د منتخبو نمایندګانو په ذریعه باندې چلوي. هغوی کې اپوینټډ افیشلز نه یادوي، منتخب خلک به فیصلې کوي، منتخب خلک به اختیار لري. دا اپوینټډ خلک چې څومره دی دا به کارکوونکي وي د دې منتخبو خلکو سره، د دې منتخبو ادارو سره. د پاکستان د آئین آرټیکل د پاکستان د آئین پلندل ابتدایي وایي همدغه خبره کوي چې ریاست به خپل اختیارات د عوامو د منتخبو ممبرانو په ذریعه باندې هغه اکسرسایز کوي یا چلوي. ډېرې واضحې خبرې دي. خو دلته د نسبتونو په دې ملک کې څنګه چې د جهازونو توپو ټینکونو والا خپل کار خپل آئیني کار پرېښی او دا زمونږ د حکومت د عوامو د ولس د منتخبو نمایندګانو کار یې په لاس باندې اخیستی دی. همدغه شان چې کنسول به راخلصي ده نو هغه هم دې ته تیاره نه وه چې هغه د خپل کار د آئین او د قانون مطابق وکړي. هغې هم دا غواړي چې موږ د بل چا کار په خپل رضي کړو، موږ د بل چا دا اختیار کې اختیار نه لري. تاسو ګورئ دا لوکل پلانینګ، دا لوکل ډیولپمنټ، دلته کې دا لوکل انتظامي اختیارات د پاکستان آئین وایي چې دا به د عوامو منتخبو نمایندګانو سره او دغه اختیار زموږ له کې کمشنر سے ډیپټي کمشنر سے اسسټنټ کمشنر سے ودې خلکو اخیستلو. تاسو به یاد شي د فدرال نظام دغه ټول اختیارات دا کمشنر د طرف ختم شوي، دا د ویزې د طرف ختم شوي. اختیارات ټول د منتخبو ناظمانو سره د پاکستان آئین ډېر واضح طور راغلی دی. د مارشل الله په حکومت کې دا اختیار د عوامو نمایندګانو سره ولن چې کوم د جمهوریت خبره کوي، کوم د آئین او د قانون خبره کوي، د هغوی په حکومت کې د منتخبو نمایندګانو سره د اختیار نه دی. دا ډېره افسوس خبره ده او دا زه یوازې د دې صوبې د حکومت نه یادوم، دا د یوازې پی ټي آی نه یادوم، دا که دلته یو بله پارټي ناسته وه، سیاسي پارټي وه، د هغوی هم دغه کار او واضحه خبره ده. تاسو وګورئ په پاکستان کې د پاکستان د آئین آرټیکل 32 د پاکستان د آئین آرټیکل 158 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 د پاکستان د آئ
پنجاب کی طرف سے پورے مقامی حکومتوں الیکشن میں نشے اگر مسلم لیگ حکومت تھے تاسو گورے پہ اسلام آباد کے الیکشن کمیشن پاکستان التر انتخابات اعلان کو ففروري 19 فروری انتخابات وفاقی حکومت دا مسلم لیگ حکومت انتخابات میں تختولو نراغے اول چمنگ دا نظام دل تبدلو اتاو سے خبر ہے کابینی نے راغے منظوری ورسترا اور گورنر نے سند آرڈیننس جاری کو اور پیپلز پارٹی والا واپس سے آرڈیننس جاری کو سند کو ساتھ میں نکل تاسو کو ورته دی مطلب اذا حال روان په ملک کې دغه دا وایو هر سیاسي جماعت ته هر سیاسي پارټي ته چې هغه د بلان د څه باندې جمهوریت دی هغه بلان د څه باندې د ولس د نمائندګانو اختیار ولري هم په دې کې د پاکستان ترقي ده هم په دې کې د پاکستان خوشحالي ده هم د جمهوریت مسلې دي دا به قومي لیډرشپ پیدا کوي او دا به ولس مسلې حل کوي د بدقسمتۍ نه زه بیا دغه وایم چې دلته سیاسي کلچر داسې جوړ شوی دی چې کوم لیجسلیټر دي قانون ساز ادارې ممبران دي دا د صرف ممبران دي دا د قومي اسمبلۍ ممبران دي هغوی قانون کې انټرسټ نشته چې قوانین جوړ شي ځکه تاسو ګورئ روزانه کم کم قوانین راځي او کومې نوې مسلې پیدا کوي موږ د پاکستان کې د قوانین نه مسلې جوړې دي موږ د پاکستان کې د آئین سازۍ نه مسلې جوړې دي په آئین کې د ودونو بدلونونه کوي په داسې طریقه باندې کوي چې هغه یو مهذب قوم هم نه مني هغه یو پور ګزار هم نه مني قوانین داسې راولي په دې وطن کې تاسو ګورئ تر قیامته پورې جرنیل چې کوم دی هغه زمونږ هغه به چیف مارشل تاخیره پورې هغه سره به دا عہده ځانې مراد باخلي که رټایر وشي سره به اخره پورې دا د دنیا کوم مهذب قوم او کوم ډیموکراسي دا مني چې اوسنی په یو عہده وي خو هغه سره پکار دی چې د هغې نه لاړ اسلام که رټایر شو د هغه به څه پنشن وي ثمرات یې هغې مطابق دې ورکوي خو هغه عہده به هغه سره قبر کې ښخېږي د قبر پورې به ځان سره عہده ګوري او کېدای شي په قبر یې موږ بیا لیکلي چې دا مارشل دی هغه وخت کې مو ورته لیکلي عمل دی دا زمونږ د وطن حال دی نو موږ دلته نور څه نه غواړو موږ په دې موقع باندې د دې صوبایي حکومت نه دا مطالبه کوو چې څنګه ته د ځان لپاره د آئیني د قانون خبره کوې ته چې د خپل یو ملاقات لپاره د اسلام آباد د هایکورټ د یو فیصلې خبره کوې نو موږ هم د آئین او قانون مطابق ډیلنګ غواړو موږ خپل ځان سره ستاسو هغه پرتوب غواړو چې کوم په دې قانون کې دي او په دې آئین کې دي کوم چې ستا دې اسمبلی پاس کړی او یا پارلمنټ پاس کړی یا دا پېښور هایکورټ د فنډز په حوالې زموږ په حقي فیصله کړې چې فنډز ونه ورکړې د څلورو کالو نه یو پیسه د پي اف سي د لاندې یو مقامي حکومت ته نه دی شوی دا ویلي دي چې اختیارات په مکمل بهار کې او دا تاسو چې اختیارات صوبې ته غلط راوړو دا واپس کړئ هغه فیصله باندې عمل درآمد نشته نو موږ دا احتجاج زموږ شروع دی موږ بله ورځ هم دلته وو د هغې نه مخکې موږ دلته وو احتجاج زموږ آئیني او قانوني حق دی د پاکستان آئین دغه اختیار او دغه که freedom of speech دی که freedom of movement دی که freedom of expression دی زه به راځم روډونو ته لارو ته پارکونو ته زه به خپله جلسه جلوس کوم یو اختیار یو به نظام لپاره اسلام آباد په دې چوک کې غواړي نو بیا ولې اسمبلی په چوک کې د اسمبلی په خدمت کې اختیار نشته ځان لپاره غواړو نو ما لپاره ولې باندې وواځو نو خدا دا د آئین نه بالا څه نه غواړو موږ د آئین د نه خبرې کوو موږ ظلم د دې صوبې 4.5 کروڑ عوامو سره وشو
چې دا د څلورنیمو کروړو عوامو منتخب نمایندګان کوم چې د دې منډیټ سره راغلي چې دوی به لاندې سطح باندې ښه حکمراني قایموي، دوی به سماجي او دولي شکل خدمات ورکوي، د روزګاري به لوکل ډیولپمنټ کوي، د خلکو سره کتاري وي او د هغوی سره د روزانه د خلکو مسلې حل کوي. لیکن کې نن دغه ټولې ادارې د صفر نه والې 10% پورې کار نه کوي، چې څومره د اخراجات دي د هغې د صفر نه والې 10% پورې کار نه کوي. ډېرو ځایونو کې تنخواګانې نه برابرېږي، ګرانټ سره ورسي تنخواګانو لپاره سروسز به څه ورکړي، بل ګورنمنټ به څه ورکړي، لکه چې صوبایي حکومت د پي اف سي ایوارډ د وړاندې موږ ته 20% آف د پروینشل ایډي د صوبایي سالانه ترقیاتي پروګرام به موږ ته ملاوېدل، همدا پیسې ملولی شو. अब दې صوبه کې تقریبا 1.5 ارب روپۍ ملاوېدل. هغه 1.5 ارب روپۍ کې یوه پیسه د مقامي حکومتونو ته ملاولی شوې یا څومره افسوس خبره ده. نن تاسو ګورئ په دې صوبه کې ځکه امنامان تباه دی، په دې صوبه کې ځکه ادارې تباه دي. ټولې ادارې وګورئ چې څومره اخراجات پکېږي، هغه هر اداره وګورئ، که هغه ایڈمنسټریشن دی، که هغه پولیس دی، که هغه پبلک هیلث دی، هغه CW دی، که هغه اګریکلچر دی، که هغه سوشل ویلفیر دی، که هغه پاپولیشن ویلفیر دی، د 10 نه والې 20% پورې د هغې آوټپوټ نشته. ای خلکو ته فایده نشته، سروسز نشي ورکولی. ځکه زما نااهله څوک کوم دی، که ناست نااهله خلک د هغوی د لاسه امتون د دې مسلې سره مخالف دي. غلا او کرپشن ته خپل ځای کړی. موږ نن دلته کې راغلي یو، دغه مطالبه د صوبایي حکومت ته کوو چې بلکل تاسو د مذاکراتو په ذریعه موږ سره خبرې کولې، موږ په مذاکراتو باندې یقین ساتو. موږ مذاکرات غواړو تاسو سره، خو داسې مذاکرات نه چې ستاسو یو وزیراله ولا امین بولو ووایه موږ سره مذاکرات وکړو، ووایه خبره په ټلویزیون باندې راغې، په سوشل میډیا راغې او ووایه زما ټول ډیمانډز ما ومنل، دا ټول د دوی شرطونه یا دا ټولې خبرې ما ومنلې، مطالبات مې ومنل، خو په یو باندې یو عمل ونه کړو. د هایکورټ په فیصلې عمل ونه کړو، آئیني قانون یې عمل ونه کړو. دا وزیر اعظم چې جوړ شوي دي په 29 سپټمبر ورته موږ خط لېږلی دی. موږ ته به خپل ډیمانډز لېږلي دي چې موږ وایو دا نظام 4 کاله مفلوج او معطل پاتې شي، لہذا دغه په 79 ځایونو په ونډه لاندې د دې ملي اجلاس غواړو 4 کاله ټینګه ورسوي، فنډ ورکړه، اختیارات ورکړه، کوم چې دغه قانون او آیین وایي، او چې څومره د دې چیرمنانو صاحبانو اعزازي پارټي جوړولی د هغې هغه وله ورکړه. خو چې کوم د هایکورټ فیصلې د فنډ او د اختیاراتو په اړه هغه مکمل امپلیمنټ کړه، د هغې په مطابق قانون سازي وکړه. بلکې سپریم کورټ آف پاکستان پس 2022 کې یو فیصله کړې ده او د ټولو سیاسي پارټیو او حکومتونو مطالبه کړې ده، حکم یې ورکړی دی چې د پاکستان په آئین کې د مقامي حکومتونو په حواله باندې پوره 56 شامل کړه، څنګه چې د صوبایي حکومتونو لپاره دی، څنګه چې د فوقي حکومت لپاره دی، چې سټرکچر هغه موازي دی، ډانچه موازي دی، اختیارات موازي دی او د انتخاباتو تطبیقات موازي دی. ځکه موږ ته وایم زموږ چې کوم وخت ختمېږي نو دوی په هغې الیکشن نه کوي، ځکه دوی به چې موږ سره پیسې نشته. دویمه ډانه به دا کوي چې موږ یو بل نوی نظام راولي، دا بدلوي څنګه چې اسلامآباد کې وکړې، نو موږ ته موږ همداسې نه پرېږدو. تاسو 2013 نه الیکشن نه کوئ، په 2015 کې موږ باندې د سپریم کورټ په ذریعه باندې وکړو. تاسو د 2019 الیکشن نه کوئ،
موږ لاړو هائی کورټ او سپریم کورټ ته. هائی کورټ هم نن حقي فیصله وکړه، دوی زموږ خلاف اپیل وکړو، په سپریم کورټ ته غیر منظم کړو. سپریم کورټ امر وکړ په 19 دسمبر 2021 او په 31 مارچ 2022 باندې په دوه مرحلو کې الیکشن وشو. اوس موږ الیکشن کمیشن آف پاکستان ته باقاعده خط لېږلی دی. بابر خان زموږ لیډر دلته راغلی و، دلته موجود اوس، هغه ریټ پټیشن تیار کړی دی. موږ په دې هفته کې به ریټ پټیشن درته داخلوو د انتخاباتو لپاره. که تاسو دغه نه کوئ نو چې تاسو کومې خبرې ته نه کوئ، موږ به در باندې د هائی کورټ او سپریم کورټ په ځای باندې انشاءالله تعالی کوو. بیا هم داسې نه پرېږدو، بیا هم داسې نه پرېږدو، خو موږ نه وایو تاسو بار بار وایئ چې موږ ایکسټنشن درکوو، توصیه درکوو. موږ مطالبه نه وکړه، موږ باندې نیم نه کړې وه او نه ساره کړې وه. تاسو د خپل مټریال چیرمنان کېناست، شل ورځې مخکې تا ورته وویل چې زه ایکسټنشن ورکوم، زه انتخابات نه شم کولی، پیسې رشته شو دې سره. موږ وویل یا په دې خبره عمل وکړه، پیسې درسره نشته او نشته نه شي مخامخ کېدی، نو ایکسټنشن ورکړه، فنډز ورکړه، اختیارات ورکړه. د دې په بله خبره به را نه خلاصېږي. دغه بیا زموږ اختیار دی، موږ به دا اختیار استعمالوو چې موږ په عدالتونو کې ولاړ یو، دا الیکشن به زما پذیر کړو. زه ستاسو ټولو ډېره مننه کوم، شکریه ادا کوم. ټولو عزیزانو، زموږ دا ملګري موږ کمشر صاحب د پېښور او چونکې وزیراعلی صاحب هرات ته لاړل، دلته سیکرټري لوکل ګورنمنټ دفتر چې هغه دی خبرې چې وایي څلور کسان راشئ، سیکرټري لوکل ګورنمنټ ولته ټول نه ټول به نو وزیراعلی صاحب لسټ راغلاړو، هرات ته ډاونټاون ته لاړل. مسلې دي زمونږ د دلته نه وفد دی، هغه ملګري به عزیز الله خان مروت بن شریف ځي، سیکرټري لوکل ګورنمنټ سره، او بیا به کمشنر صاحب هم راځي، ډي صاحب هم هغوی سره به میټینګ کوي. موږ به دلته ناست یو، د دوی جواب واپس راشي، هغې مطابق به بیا خپلوان باندې موږ عمل کوو. زموږ دا خوښه نه وه چې د پېښور خلکو له دې تکلیف ورکړو، د ټولې صوبې خلکو له پېښور د ټولې صوبې او خلکو له تکلیف ورکړو، روډ بند کړو، لار بند کړو، خو بله لار زموږ ته وایي. زموږ مطالبات نشي منلی، موږ له څوک راځي نه خبره نه کوي. دا ولې نن ضرورت پېښ شي چې دلته موږ بیا راوړو؟ موږ د هم تاریخ ورکوي چې هم زموږ مطالبات موږ سره په خبرې وکړو، چا موږ سره خبره وکړله؟ نو عزیزانو، عزیز الله خان، دا د لږ مخکې بیا راشي رفیع الله خان، غیور خټک، احمد افریدي، کریم الله خان، فراد خان، ارباب وصال خان، نورغلام، شاه فیصل، وقار خان، عبدالمولا خان، بابر خان وډکیټ، بختیعلم خان، ابزار خان، رحیم شاه، ضیاء الرحمن، عبدالله او ځوانان وزیر بلو، دا ملګري چې کوم دي دا د اختلاف شي، دي باندې مذاکرات کوي. موږ ملګرو ته خلاصه درکړو چې دلته به ښځه اعلان کوم، په دې ځای کې به موجود یو، چې کوم ملګري دلته خبرې کوي راځي دي، خبره یې مخبران دي باندې دا شان ته بوځي، زه هم داسې دلته ناست یم او دلته به دا تحریک مخبران دي باندې بوځو. نو تاسو ملګري چې کوم دی د دلته نه فیض آباد تاسو دلته کې موجود یو، او انشاءالله تعالی موږ به دا ملګري خبرې مذاکرات وکړي. چې تاسو ته خبر راغلی او ښې خبر راغلی او ګنجایش پکې د مخکې تلو وي، نو بیا به هغه شانتې مخبران دې باندې ځو. زیات شي نو ډېر زیات به شي، ډېر زیات به شي ملګري. سرجي دې مونږ د باندې تحصیل سره د غنښت مخ دا ګوره زه په خپل خیر په دا ټول